او د عذاب قبر دا واقعا دکانداران او تجارت ولرونه دا ضروری واوري. عبدالحمید بن محمود مغولی رحمه الله آغا فرمایي چې مونږ یو پیره د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه په مجلس کې حاضر وو. آلته کې ناسو نو یو څو کسه مسافر دی مجلس ته رادن نشول. مسافرو او حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ته عرض وکړو چې مونږ د خپل کلی نه یو څو ملګري هغه د حج په اراده باندې په سفر باندې را روان شوي چې حج به کوو، چې کله مونږ ذات الصفا یو مقام دی چې هغې ته دا ملګري راورسېدل نو بدی کې یو ملګری و چې هغه د دینه وفات شو. نو د نورو مرګرو د خپل دقې ملګري له په دقې ځای کې غسل ورکو او کفن یې ورته ور واچو او د هغې نه بعد یې ورله قبر وکنستو. چې قبر یې ورله وکنستو نو په قبر کې یو تور لوی مار اجدها هغه ښکاره شوه چې هغې مار ټول قبر هغه راګیر کړی و. دی چې دا مار ولیدو نو په دغې قبر کې خدای ښخولی نه شو. بل ځای ورله قبر وکنستو، چې قبر یې ورله بل ځای وکنستو نو دقه مار بل ځای کې هم ښکاره شو. دی حیران شو چې اوس د دې مار سره چلو او مړی پروت دی. نو مونږ دی عرض وکړو عبدالله بن عباس رضی الله عنه ته چې مونږ دغه مړی په دې کفن کې دقه شان پرېښود او ستا مجلس ته حاضر شو چې اوس مونږ چل نه راځي چې مونږ څه چل وکړو. عبدالله بن عباس رضی الله عنه ورته وفرمایل چې دا تور مار چې د ده په قبر کې ښکاره شوی دی دا د دې کس عمل دی، هغه بد عملی دی چې دی د دې عادي شوی و، مسلسل به دا عمل کو. دا بد عمل دا د دې بد عمل د وجې نه دا تور مار د ده په قبر کې ښکاره شوی دی او تاسو لاړ شئ او دقه انسان په دقه قبر کې ښخ کړئ. او زما د الله په ذات قسمي عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي که تاسو دله په هر ځای کې قبر وکنئ، که ټوله دنیا وله راوکنئ، په هر ځای کې وله قبر وکنئ، خو دا تور مار به د دې کس په قبر کې ښکاره کېږي. دا د ده عمل دی، د په دنیا کې عمل لاسې کړی و چې دا مار به د ده په قبر کې ښکاره کېږي. دی لاړل او دقه مړی به دغې مار سره په قبر کې ښخ کو. چې ښخ یې کو دی حج له لاړل چې حج یې وکړو او دوباره د حج نه خپل چې کوم کلی دی هغې ته رالل. نو د دې کس د دې میت د ښځې نه یې تپوس وکړو چې ستا د دې خاوند عمل څه و، د ده معمول به څه و، د ده سره خو داسې واقعه راپېښه شوې ده. نو دې ښځې ورته وویل چې زما خاوند دا ده به غله خرڅوله، ده به په بازار کې تجارت کو، غله به یې خرڅوله. نو ده به د دې غلې د بورۍ نه د خپل کور د خرچ دپاره لږوټې غله د دې بوجۍ نه راواغسته او د کور خرچ به یې پرې چلو. چې څومره غله به یې د بورۍ نه راغستې وه نو د دقې په مقدار به یې بوس راواغستل او په دې غلې کې به یې شامل کړ او یو قسم ملاوټ به یې کو او بیا به یې سبا بازار ته وړل او په خلکو به یې خرڅول، یعنی بوس به یې د غنمو او د غلې په قیمت باندې خرڅول، ملاوټ به یې کو. دا د ده عمل او دا د ده معمول و. دا ملګري پوه شول چې په قبر کې چې کوم مار ښکاره شوی د دې وجه هم دا ملاوټ دی او دا بد عمل دی چې دا انسان د دې شکار و، مسلسل د دې شکار و د دې عمل. نو ملاوټ دا داسې یو عمل دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان کوم مسلمان ملاوټ کوي دا زما د امت نه دی، یعنی زما امتی او مسلمان ایماندار شخص ملاوټ نشي کولی. کوم کس ملاوټ کوي دا ما د امت نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي دومره سخت وعید نبی علیه السلام ذکر کړی او دا دومره یو ناکاره کار دی چې ستا ټول حلال مال ډیر زیات حلال مال به دي او لږوټې ملاوټ په وکړې هغه ټول تجارت او پیسې هغه به دله خرابېږي. دا داسې یو قبیح عمل دی ملاوټ. نو قوم ته حلال شی ورکوئ، پاکیزه صفا سوتره شی ورکوئ، ستاسو مال به حلالي، ستاسو کوم تجارت دی هغې کې به الله سبحانه وتعالی ډیر برکت واچوي.